یو کتاب دی علامه سخاوي رحمت الله علیه لیکلی دی القول البدیع کتاب نوم دی او پورا نوم دی القول البدیع فی الصلاة علی الحبیب الشفیع خو عام طور باندې چې دا کتاب څوک ذکر کوي نه غوي چې قول بدیع دا لیکلی دی یا القول البدیع وایي اور دا علامه سخاوي رحمت الله علیه دی کې دا کار کړی چې د درود شریف په باره کې څومره روایتونه هغې راغونډ کړي د درود شریف په باره کې څومره فضایل دي هغې راغونډ کړي بیا آخر کې د درود شریف په باره کې چې کوم عجیبه عجیبه واقعات دي هغې هم نقل کړي دي چې دې واقعاتو څه اثرات دي یو سړی درود شریف ډېر وایي هغه ته به څه میلویږي مونږ عام طور باندې دا چې کوم عوام الناس دا دي واقعاتو ته ډېر خوشحالېږي زما خیال دا دی چې کم عمل باندې قرآن کې آیات راشي او صحیح احادیث راشي فضایلو کې هغې کې د واقعات ذکر کول ضرورت بیا پاتې نه شو خو بیا هم چونکې عوام الناس کې دا یو تړپ وي چې زه یو داسې واقعات د دې په باره کې وینه هغه خبره سمجھ کې ډېره اسانتیا سره راشي اور بیا جذبه جوړ شي هغه عمل هم کوي نو فضایل درود شریف کې شیخ زکریا رحمت الله علیه اور القول البدیع کې علامہ سخاوی رحمت الله علیه اور زاد السعید کې حضرت تنویر رحمت الله علیه په دې کتابونو اخر کې د درود شریف مبارک کې څه واقعات نقل کړي دي هغې نه زه څه چیده واقعات درته عرض کوم علامہ سخاوی رحمت الله علیه فرمایي چې زمونږ محلې کې یو ملګری و هغه وفات شو وایي څه موده نه پس ما هغه خوب کې وکتلو وای ما ورنه تپوس وکړو چې ملګري دا راته ووایي چې الله رب العزت در سره څه معامله په قبر کې وکړه وایي هغې راته جواب کې وویلو چې کله زه دفن کړلی شوم اور منکر نکیر دا سوال جواب والا فرشتې چې کله رالی نو ما باندې انتهایی زیات حیبت و اور قریبه دا وایي چې زه سوالات جواباتو کې غلط شوی وی اور انتهایی پریشانه وم چې زه دې ته څه جواب ورکم من ربک من نبیک ما دینک دا درې سوالات هر چا نه کېږي وایي دې کې چې دا فرشتې ما ته سوال جواب ته راغلی نو یو ښکلی سړی زما مخې ته د نور نه جوړ ودرېدو وایي ما ته وایي پریشانه کېږه ما وایي دا فرشتې چې کم سوالات تا نه کوي زه به درته جواب در کوم هغه جواب ته دې ته ورکوم وایي ما نه هغه تپوسونه وکړو ما جوابات ورکړو فرشتې ما نه لاړې زما چې کم حبت و خوف هغه ختم شو وایي ما دې نه تپوس وکړو چې ته یې څوک اور کم ځای نه راغلی او دومره حسن الله پاک در کړی دی وایي ما ته وایي چې زه تا چې دنیا کې کم درود شریف ویلی و هغې نه الله رب العزت زه یو ښکلی سړی جوړ کړم او تا ته راغلم نن چې ستا کم سوالات جوابات دي هغه مشکلاتو حالاتو کې زه تا سره ملګری یم دې په فایدې کې علماو دا لیکلي دي د واقع د تصدیق دپاره چې دنیا کې موږ کم نیک عمل کوم قیامت کې به دا نیک صورتونو کې موږ تاسو مخې ته ودرېږي ولې هلته یو روایت کې راغلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم سړی قبر کې کېښودلی شي ښي طرف ته به مونځ ودرېږي ګز طرف ته به روژه ودرېږي سر طرف ته به قرآن پاک ودرېږي او چې کم عذاب والا فرشتې راځي هغه به منې کوي چې نه دې مونځ اهتمام کړی دې روژه نیولي دې قرآن پاک تلاوت کړی څنګه ته دې ته عذاب ورکوي دا به یو ښکلي صورتونو کې ستا سره ولاړ وي ستا حفاظت وکړي اور چې کم سړي بد عمل کړي دي هغه به یو ګنده اور بدصورته هیبتناک شکلونو کې راځي لکه هلته روایت کې راغلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمیلو چې کم سړي زکات نه وي ورکړی دا مال نه به مار جوړ کړلی شي او د دې غاړې کې به توق په شان ګلې کې به ورته واچولی شي چې دا مال تا جمع کولو اوس یې ځان سره ګرځوه هغې نه به اژدها جوړه شي مار به جوړ شي لړمان دغه شیزونه به ورنه جوړېږي نه دلته کې د درود شریف د یو ښکلي صورت کې راتللی د هغه حدیث نه ثابت دي چې د درود شریف به د انسان سر او خپو ته ودرېږي د دې حفاظت به کوي بیا ولې د دې اهتمام نه